الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنودا فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. سورة الأحزاب 9 نمبر آیات. په دې 9 نمبر آیات کې د لویو نعمتونو ذکر دی چې کوم د نبی علیه السلام تابعدارۍ په وجه باندې مسلمانانو ته نصیب شوي او دغه تابعداري چې دوی کړي وو نو ډېر په سختو حالاتو کې کړي وو او دغه د احزابو جنګي احزاب موقع وه چې په جنګونو کې دا ټول نه سخت جنګ شوی دی، سخت حالات په دوی باندې راغلي وو اگر که جنګ ونه شو. د دې جنګ په حواله سره مفسرینو لیکلي دي چې د جنگ آغاز او د جنگ شروع څنګه وشوله. مدینه منوره کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ټول قبیلو سره موحدي وي، د يهوديانو سره موحدي وي د جنگ نه کولو او دغه شاند کې د دوی دا اتحاد و چې د بهر نه چا حمله کوله په شریکه باندې به مقابله کوو، کم از کم د دشمن په سب کې به نه ودرېږو او دغه شاند کې کم چې دلته خلک اوسېږي یهود او نصارا هغوی د خپل مذهب مطابق ژوند تېروي او موږ به هغې باندې څه کار نه لرو، خو په شرط د دې چې جنګي خلکو سره به شریک کېږي نه. د بنو قریظه تقریبا 60 کسان چې د اسلام ډېر پاخه دشمنانو بیخي په وخت نه وخت او دې موحدۍ کې دننه هغې باندې ډېر ثقالت و چې اسلام متلقي کې دې مخه نیول پکار دی. دوی لاړه مکې معظمې ته د قریش سردارانو سره ملاقات وشو. قریشو ته یې وویل چې موږ او تاسو یو کېږو او د اسلام خاتمه کوو، تاسو به زموږ سره په دې کې اتفاق راځي که نه راځي. قریشو کې بت پرستان مشرک خلک هغوی دي بنو نذیر دي کسانو ته وویل چې ګوره موږ خو د نبي علیه السلام سره په دې باندې دښمني د هغه وایي چې بوتان هېڅ نشي کولی الله یې کړي او دغه ځای نه زموږ اختلاف شروع شوی زموږ د بوتانو مخالف دی. نو دا راته ووایه چې زموږ او تاسو جوړه راتلی شي، آیا د نبی علیه السلام دین چې کوم دی نو هغه بهتر دی که نه ستاسو د یهودیت بهتر دی، کوم یو دین صحیح دی او که زموږ دا دین بهتر دی. د مشرکانو په اهل کتاب باندې یقین نه راته چې دا پر مشرکانو سره ودرېږي او د اسلام او توحید نظام به نسکورول غواړي، دا هغوی یقین نه راته. هغوی خیال دا و چې کنې یهود او نصواره خو آسماني کتاب منونکي خلک دي، هغوی خو ځان د بوتانو مخالف دي، نو دې څه به زموږ اتحاد نه راځي. دې ظالمانو ورته وویل چې موږ خو د اسلام سخت مخالف یو، اتحاد هم راځي یو کېږو. نو هغوی دې تپوس وکړو چې موږ د بوتانو عبادت کوو، نبي علیه السلام د یو الله بندګي کوي. دا راته ووایه چې په دې اختلاف خو ته زموږ پوهېږي چې موږ په څه وجه باندې د نبي علیه السلام مخالف یو، نو زموږ دا دین بهتر دی که د نبي علیه السلام دین بهتر دی؟ اگر چې دغه خلک په تورات او په انجیل باندې پوهېدل د اهل کتاب او عالمانو، لیکن ضد او د حکومتي او سیاسي ضد دومره حد ته رسولي چې د مشرکانو ته یې وویل ستاسو دین د نبي علیه السلام دین نه ډېر بهتر دی، هغوی خطا دي تاسو صحیح او بس دغلته کې بیخي دروغو نه کار واخیست د دوکهبازۍ په بنیاد باندې چالاکي وکړله او د خپل ضد انتها یې وکړله. کومه خبر چې دوی ته معلومه وه د هغې مخالفت وکړو. مشرکانو لږ یقین راغی چې دا خو جوړ هم راتلی شي، اتحاد هم راتلی شي، هغوی خو انپړ خلک کتابونو نه خو هغوی د سره خبر نه وو. دغه ځای کې نه وروسته دا خلک لاړو د بني غطفان غټه قبیله د هغې سره میلاو شو. هغوی ته یې وویل چې قریش سم خبره کړې ده او اوس تاسو سره خبره کوو د اسلام خاتمې دپاره موږ سره یو کېږي که نه یو کېږي. بنو غطفان قبیلې ورسره اتفاق نه راته، چې اتفاق یې نه راته نو دوی یهودو ورته وویل چې خیبر کې کمې د خیبر چې کمې کجوري دي او کم پیداوار دی، د یو روایت مطابق دا دی چې موږ به غونډ تاسو ته حواله کړو، هسې به درکړو او تاسو موږ سره به جنګ کې سوالئ. او دویم روایت کې دی چې په نیمه یې ورسره خبره کړې وه چې نیم پیداوار ستاسو نیم زموږ، خو موږ سره به د جنګ کې حصه واخلئ. بني غطفان قبیلې ورسره په دغه معاهده باندې په دغې باندې صلاح شو چې بس نیمې کجوري د خیبر چې کمې دي او موږ ته حواله کړي. دا خلک چې کوم دی نو د مکې نه روان شو. په دغه وخت کې دوی تقریبا 4,000 کسان دي او 4,000 کسانو سره 1000 اسونه دي، 1000 وسوخان دي. مره زهران نوم یو ځګین ته راورسېدو، هلته کې تقریبا د 2 نورو خاندانونو سره خبره وشوله، مختلفو قبیلو سره نورو سره خبره وشوه، هغوی هم ځان سره روان کړه. دغه ځګین نه چې دوی روان شو په دې وخت کې تقریبا د دوی مقدار تعداد چې کوم دی د یو قول مطابق 12,000 دی، د یو قول مطابق 15,000 دی، یو قول مطابق 14,000 دی، خو اخرنی قول د 15,000 دی. تو 15,000 جنگي ځوانانو یو لوی سیلاب روان شو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته وحی په ذریعه باندې معلومه شو چې دومره خلک روان دي.
د مکې او د مدینې په منځ کې تقریبا 100 کیلومتره فاصله ده. خپل ملګري راجمع کړل او ملګرو سره مشوره کوله چې څه چلو. اگر چې نبی عليه السلام صاحب الوحي وحي ته کېدله هغه د وحي اطاعت ضروري وو او په مشوره پاګه باندې ضروري نه و. خو بیا هم د دوه کارونو د پاره دوه درې کارونو د سی و چې مشوره کی هغه فائدې مشوره کی هغه مشوره فائدې حاصله ور د پاره دا شی یو پیدا مشوره کې دا چې د ټولو مسلمانانو رائے واخیستل شي نو هغه ته اطمینان حاصل شي چې یاره په دې محفل کې زم بس کې شمار ما سي پالتو نه يم لګیا سیاست مشته دي. د دین علاوه چې کوم دی د امت د لپاره مستقل تعلیم پاتې شي چې کله دوی څه کارم کوي یو مهم ګرانکاری خپل کې به مشوره کوي چې مستقل سنت پاتې شي. دغه د لپاره نبی عليه السلام صحابه کرام راجمع کړل. په دې صحابه کرامو کې یو صحابي د سلمان فارسی په نوم باندې فارسیوان دی. دې ټیم کې تقریبا د 14 کال عمر لري او تازه د يهوديانو نه آزاد شوی دی راغلی د يهوديان په غلامۍ کې هغه آزاد شوی دی. د مشوره کې دا هم ناست او دا تورات او د انجیل حافظ هم دی. د آسماني کتابونو ډېر شوق ډېر علم یې کړو او بیا په اخره کې راغی مدینه منوره کې مکه معظمه کې اوسېد مدینه ته راغی. په دې خاطر باندې د اخر زمانه پیغمبر پیدا کیږي د کتابونو په شرنګوي مطابق چې پنځ دی او څه ملګری شمه او مرسته سره وکم د غلوي شرف ماته حاصل شي ام دغه سی وشوله او نبی عليه السلام سره ملګرتیا نصیب شوله د مسلمانانو. دنه د پوسو کې تاسو به پارس طرفونو کې شکل یو لوی قوت حمله کوي هغه مقابل کې بتاسو دفاعي نظام څنګه سمبالاو چې تاسو بلګ وي وسایل وکامو خپل ځان دفاع هم څنګه ور دشمن هم څنګه تنباو هغه د خندقونو کې نستو مشوره ورکړه. تقریبا دا خندق چې کوم مدیمانه کار شوی دی 3 میله وګت او په دې کې دا ټول خندق تقسیم شو 3000 صحابه کرام باندې تقسیم شو. سلمان فارسی ته بګم زیواله چې د بدازې کړي خپل ځای کار شو اچ خپل ځای کار کاو تقریبا دا 15 فوټ غزه چې کوم دی دا پلان دی او 15 غزه لچې ور دي تقریبا د خندق په دې انداز باندې جوړ لچې استی پورې وته نشي ټوپ نشي والے. نو به دې منځ کې کله کار شروع شو نو به تمام خندق کا نصر کې تقریبا دا په 3 ورځو کې خندق مکمل شوی دی. اچھا ته بګي څه مشکلات راغلو روغ رمټ ورسید لیکن سلمان فارسی ته بګي لوی ګټ مخې ته راغ او د سر یو دوه درې ملګری نورم دي کم زه چې ته حواله د سیګټ راغی د ماته دوسه گزاره وسنه کړه دوی چې کم د ماتول کم سامان وسره وغه سامان په خپل باندې مات شو ګټ کې سلاره پیدا نشو نو دوی خپل کې مشوره وکړه چې یا خود سکو د خندق دې زګي نه لک کګو دا ګټ په پاتې شي په کاغذ او دی بل خندق ته بیرته ورتاو لکه پګواریا پکې راشي خو ځینې پکې ول چې نه دا کار خو زګه نه کو چې اصل کې نبی عليه السلام ته کر خواله چې بده کر خمانه خندق وخی بیا خو کر خپادي کې باقي خندق ونواله شو بل ځبانی وواله شو هغه د نبی عليه السلام کر سره بسکی په دې سلام شو ورزو نبی عليه السلام سره خبره کو نبی عليه السلام خواته ورغ کیسه وته ورک نبی عليه السلام د مشورې په ځای باندې په دې چې مشورې ورکړي په خپل سره روان شو ورما ته راو خیر راځي دوی چراله غزي وته خو نبی عليه السلام د ګډ ماته ورج کوم سیس په دې استعمالو بغه وخت یو گزارې چې په وکړو نو بس درې مې څنګه را ماته کړه او د دې ګټه سره ولنبه هم پورته شو دویم گزارې جو نور را ماته شو نیمه پاتې شو دریم گزارې جو ګټه مکمله پرځې شو را ماته شو نبی عليه السلام بار راو خو صدر بغاړه باندې خلف د خندق بغاړه باندې واچو د مکیدو سلمان فارسی رضی الله عنه خدای راغی ورته ویل چې تا درې گزاره وکړه په درې گزارونو کې ما غټ لمبي ول ډیر غټ رڼا پکې ما ول نبی عليه السلام دوی ته رښتیا ول د بیخي ما رښتیا په خپل سترګو باندې ولیدل ول دغه رڼاګانې چې کوم وشو ما هم لیدلې وي ابو د قدیم جبرائیل السلام ما سره سره او ماته ویلو چې اولنې گزار سره د پارس کوم حدود چې د اساس په قبضه کې روان دي ما د بنگلي د غزګینو خودل چې د امتیانو لاس سره روان دي په بل گزار کې د روم بنگلي خودل شوی او دغه شاند کې دا ټول چې کوم دي د څومره لولي بادشاہان چې دغه علاقې مت الله تعالی خودل چې د غزګینو ول ولادي او بنگلي ما ورید خپل سترګو باندې د لمبه کې ما وریدل د دې نور صحابه کرام ډېر اطمینان راغی او هغه چې کوم دی په خوشحال باندې کار کو په دغه ځین کې ډېر منافقین هم موجود دي خندق تم راغلی او خندق کې لربر کېدل خدا او منافقین د کافرانو خلک اسلام په دشمنان نو یو کس په کتاب ویل چې یاره عجوبه خلک دي په خپل وتر د داس ماتول موقع نه ملوي دومره په تیزی باندې کار روان کړي د سخت په ډېر ده او بل درته کې غټ داوی کوي چې روم او فارس او کسرا بادشاہي زمنګ لاسون تر روان دي منافقین ویل دا بالکل دوکې دي د خپل خلک سي بس د لاسکې ولې دا خبرې وې صحیح نه دي دا ناجایز دی ویلې
الله تعالی اوریدلی وي ورسته د هغې باره کې هم مستقل آیاتونه نازل شو دغه منافقینو باره کې. نو کافران چې کله راغله هغوی چې څنګه راورسېدو بس خندق ته ځاورته خندق باندې دوی د پورې وتلو کوشش کوه خو لا پورې وتلي نه دي او دې منځ کې لا کار هم ځای په ځای روان دی. نبی علیه السلام هغوی دپاره کسان کېنول او هغه طرف نه کافرانو د غشو باران شروع کړو، دې طرف نه مسلمانانو شروع کړو. دې منځ کې چې کوم دی نو 3 شپې او 3 ورځې تېرې شولې، داسې هوایي جنګ وشو او ښکاره بره چې کوم دی نو غش استعمالېدل خو کوزه کسان را پورې وتلی نه شو. نبی علیه السلام مسجد فتح ته لاړ او هغه ځای کې تقریبا 3 شپې او 3 ورځې مسلسل نبی علیه السلام دعاګانې وغوښتلې او د کافرانو د شکست دپاره د مسلمانانو د غلبې دپاره ډېرې دعاګانې وغوښتلې. په 3مه ورځ باندې الله تعالی نبی علیه السلام ته د وحي په ذریعه باندې وښودل چې ستا ټولې دعاګانې قبولې دي. په دې نږدې وختونو کې به کافران شکست خوري، ډېره غټه ماتې به خوري او داسې ماتې به خوري چې په آینده کې به د سره بېرته جوړ نه شي. مسلمانانو باندې د حملې کولو جرأت به یې د سره پیدا نه شي، داسې ماتې به وخوري. دې ماتې چې کومه وشوله د دې غټ اسباب دا یو دا و چې تیزه سیلۍ راغله او دا سیلۍ داسې وله دوی خیمې وتښتولې، ډېره یخ هوا و د ژمي موسم و. د دوی چې کوم دیګونه د عسکرو دپاره باندې کړي وو هغه دیګونه یې واړول، خوراک سامان ضایع شو او چې خوراک سامان نه بیا کافرانو دنیوي خلک کله جنګونه کوي بیا خو د سره جنګ نه کوي چې خوراک ورته نه میلاوېږي. نو دویم نقصان دا وشو. دریم دا و چې فرشتې رالې په غټ مقدار کې د دې د خیمونو متاوېدلې انساني شکل کې او ځینې روایاتو کې دي چې ځای په ځای باندې به د الله اکبر نارې هم لګولې دي کافرانو به اورېدلې او کله کله به داسې اوازونه هم کول د انساني شکل کې چې یاره شا به کې وتښتئ کنې خرابېږي مسلمانان ته پسې راوړي هغې بړونو کې بیا روب اچوه. دې ځل باندې فرشتو جنګ نه دی کړی خو د کافرانو د یرولو دپاره یې ښه خواري کړې هغې مضمون کې د روب غورځولو دپاره. په دې منځ کې یو آسماني غیبي امداد داسې هم وشو چې غطفان یو غټ خاندان د غټه قبیله ده، په هغې کې یو سړی د نعیم ابن مسعود نومې دی. په دې جنګ د ښه راغلی دی، جنګ په دې موقع باندې حاضر دی. یو دم یې الله تعالی فیصله کې د اسلام مینه واچول. د کافرانو راپټ شو، غل راغی نبی علیه السلام سره میلاو شو. نبی علیه السلام ته وویل چې د اسلام حقانیت مې الله تعالی زړه ته اچولی دی، اسلام مې قبول کړی دی او زه د کافرانو سره په نږدې تعلقاتو کې پاتې شوی یم، د دې قریظه سره هم اشنا یم، دا خلک هم پېژنم، تعلق مې ورسره شته دی. د نورو کافرانو سره مې ښه تعلقات دي، قریش سره مې تعلق دی، د غطفان قبیلې په خپله سړی یم، اسلام مې قبول کړی دی. خو دا راته ووایه چې زما نه د اسلام قبلولو باره کې هېڅوک خبر نه دي، یو داسې خدمت راته حواله کړه چې زه یې وکړم او ته پرې خوشحاله شي او د دین خدمت وشي او دین ته پرې ترقي میلاو شي. نبي علیه السلام ورته وویل ته یو کس دی که موږ سره پاتې شي ته به څه وکړې، دومره ستا نشئ کولی، ته واپس راشه هلته پټ کار وکړه او داسې کار وکړه چې د خپل ذهن نه نه کار واخله، خپل سوچ ورته برابر کړه، د الله تعالی امداد وغواړه چې الله تعالی د سره مرسته وکړي او بس خپل د سوچ مطابق کار وچلوه. دی راغی دی چې راغی نو ولاړ صرف بنو قریظه پسې بنو قریظه ته یې وویله، بنو نظیر ته یې وویله چې تاسو خو ما پېژنئ زه د اسلام سخت دشمن یم او تاسو مې تعلق شته. هغې ویل بلکل ستا په دوستانه باندې زموږ شک نشته. ویل ښه چې زما په دوستانه هم شک نشته دی، نو داسې کار وکئ دا کم غطفان قبیله چې راغله او کم قریش چې راغلي جنګ دپاره نورې قبیلې دي، دا د مکې نه راغلي د مدینې خلک نه دی. که دوی داسې وکړي چې ماتې وخوري وتښتي نو څه چل به وشي؟ دلته بچي نشته، کورونه نشته، ښځې نشته دی، مالونه نشته دی، خو خپې به وباسي وبتښتي. نو قصه به چا ته پاتې شي؟ تاسو ته پاتې شي، بنو نظیر ته به پاتې شي. نو چې دا مسلمانان چې تاسو بې حملې کړي دي او تاسو یې لیدلي یې، تاسو ته معلوم یې او دا د مکې والا خلک وتښتي او تاسو په لاس ورشئ، نو څه به سره کوي؟ دوی حیران شو چې بیا خو دا خو رښتیا خبره ده. ویل دا خلک زموږ نه به وتښتي ګنې؟ ویل څه په ادبار پې پکار دی که وتښتي نو بیا هیبت بې راچو خپې وباسي نو بیا به څه کېږي؟ نو د بنو نظیر ورته وویل چې ستا څه رایې ده، څه طریقه وکړو؟ نعیم ابن مسعود ورته وویل داسې کار وکړئ، زما رایې داسې ده چې د دې قریشو نه او د غطفان قبیلې نه په ضمانت کې غټ سرداران واخلئ چې که تاسو وتښتئ د جنګ هم نه کوو نو دا سرداران به موږ وژنو، د دې نه به هم خلاصوو، ضمانت کې والی. د بنو نظیر دا مشوره خوښه شوه، دا ښایسته مشوره ده، ښه مشوره ده. ویل ټیک ته داسې کول غواړئ. هغې نه بعد ورغله قریشو پسې، قریشو ته یې وویل چې قریشو تاسو داسې کار وکړئ، تاسو ته اهل کتاب معلوم دی چې د مدینې خلک دي او دوی ساته د بوتانو ګورې قایل نه دي، دا یاد ساتئ. تاسو ته معاهده کړل، دا معاهده داسې ده چې فلحال په هغه معاهده باندې بنو نظیر پخ پیمانه دي او هغوی هیبت اخیستې دي چې موږ د مدینې خلک یو، که دا مسلمانان غالب شي زموږ به سهلي. اوس هغوی نبي علیه السلام ته یو صلح ورلېږلې ده، معاهده یې ورلېږلې ده او د نبي علیه السلام سره په دې باندې خبره کړې ده چې موږ معاف کړه تا سره جوړه کوو او په دې جوړه کې به د غطفان او د قریشو د غټو سردارانو ککارۍ به تحواله کوم، دا به وژنم، سرونه به تاسو ته حواله کوم. په دې باندې نبي علیه السلام سره رضا شوی دی او تاسو نه اوس په ضمانت کې کسان اخلي
هغه زمامتیان به وژني او نبي عليه السلام ته بیا ولګي تاسو رسې خوښه ده هغوی حق حیران شو چې داسې به هم وشي ویل بالکل داسې روانه ده او دغه ټیم کې ابو سفیان د جنگي قبیلې مشر دی نو په دغسې کسان ورغله زر زر دې خبر کړو چې داسې مس پروګرام دی دا ته څه وایي او فرض که دا خلک داسې وکړي زموږ دا مشران هغو ته حواله کړي بیا به څه کوئ د بنو نظیر سره په دوی کې دوی داسې وکړله چې غطفان قبیلې پسې کسان ور ولېږل چې تاسو راشئ او دوی سم پکې مشوره وکړو غطفان قبیلې کسان چې راغله نو هغوی ورته مخکې نه خبر ورکړو چې موږ خو د مخکې نه خبر یو چې بنو نظیر قبیلې داسې کار کړی دی نو دا نعیم ابن مسعود چې کله ترې دی نو غطفان قبیلې ته ځان له جواب ویلی دی چې اوس به د بنو نظیر چې کوم دی کسان غواړي کسان به نبي علیه السلام ته حواله کوي وجني وي او بیا د هغې نه بعد قریشو ته پیغام وړی دی نو چې کله قریشیان د غطفان سره مشوره کوله هغوی ورته موږ د مخکې نه پته ده موږ خبر یو چې کسان غواړي او هغه به وجلی کېږي نو بس د دوی یقین راغی چې دوی هم خبر دی خبره بیخي مشوره شوې ده بیا سمه مشوره شوې ده او نعیم ابن مسعود ته ویلي و چې خپلې قبیلې ته هم ویلي چې ما به ښایې نه نو هغې خو دې نه ښودو چې هغوی خیال دا و د قریشو خیال دا و که دا جواب بل چا راوړی دی او دغه شان کې قریشیانو هم یقین راغی چې او د غطفان قبیلې هم یقین راغی چې خبره دونه خوره شوې ده نو بیا پکې څه شته دا قوتونه منتشر شو او د بنو نظیر سره چې کوم عهد کړی د جنګ کولو هغې باندې به دې پښیمانه شو چې دا ټوله ټګي ده او دې کې موږ خرابېږو نو بس دغه ټایم کې دا ټولې خبرې چې راجمع شوې نو بس ناڅاپه به دوی خو تښتېدل او ټول سامانونه دې پاتې شول صحابه کرام ځان سره په غنیمتونو کې ویوړل هېڅ جنګ پکې ونه شو او د دوی په منځونو کې داسې بدګمانۍ راپورته شولې چې د اخیره پورې دوی دوباره منظم نه شو چې په نبي علیه السلام باندې حمله وکړي دا اخیرنۍ حمله ده چې دوی تیاری کړې ده بله ونه شوله د دې نه مخکې دوه حملې غټې شوې د بدر په مقابله کې دوی رالو اقدامي جنګ یې وکړو مسلمانانو باندې اقدام وکړو هغوی دفاعي جنګ وکړو بیا احد کې بیا رالو مسلمانانو دفاعي جنګ کوو هغوی اقدامي جنګ کوو حملورو کافران حملورو د درېیم ځل خو د درېیم ځل نه بعد دوی منظم نه شو د سره په مسلمانانو د حملې کولو جرأت ونه کړو نو دې ذکر کې دغه نعمت ذکر کېږي نو الله تعالی وایي ای هغه کسان تاسو ایمان راوړی دی یاد کړئ نعمت د الله تعالی علیکم په تاسو باندې اذ جاءتکم په هغه وخت چې راغلو تاسو ته جنود لښکرې چې کافرانو لښکر چې 12 زره نه واله 15 زره پورې تعداد یې لارو فارسلنا علیهم راولېږله په دوی باندې ریحا یوه تیزه هوا چې دغه هوا ته خیمې ویوړلې او دیګونې ته واړول او د سختې یخنۍ سره مخامخ کړو وجنودا او نورې لښکرې لم تروها چې تاسې نه لیدلې دا فرشتې وي لم تروها دا اکثري اعتبار څخه چا نه دي لیدلي نو ځینې صحابه کرامو لیدلي حذیفه رضی الله عنه فرمایي چې ما لیدلي نو دا اکثري قول دی چې یاره اکثر خلکو به نه لیدي نو ډېر خلکو به لیدلي هم وکان الله بما تعملون بصیرا او دی الله تعالی په هغه سمانی او الله تعالی په هغه چې تاسو کول لیدونکي وو تاسو کول تاسو د دومره غټ خندق کنه سره دومره سخت تیرولي دا هر څه الله تعالی لیدلی اذ جاءوکم هغه وخت چې راغله تاسو ته من فوقکم د پاسه د مدني د بر سر نه قبلي طرف نه د مدني د بر سر د غرونو طرف نه حمله وکړه هغه نه طرف نه روان شو ومن اسفل منکم د لخکی طرف نه د مدني کته طرف چې کوم دی هغه نه روانو ډیر زیاتو د هر طرف نه حمله وا وإذ زاغت الابصار فغه وخت چې کږي شو سترګې کېدلو معنی دا چې تاسو هیبت واخیستلې یری واخیستلې چې سبب کی او دا د جنگ د سخوار ته اشاره د ډیره سخته موقع وا دیار لزرو یا 15 زرو سره 3000 کسان مخامخ کیږي او وسایل دومره کمزوري ډېر ګران کار دی نو سترګې د هیبت نه کږي شولې او د عام انسانانو فطرتونه هم دغه شان دي چې هیبت کې سره خرابېږي وبلغت القلوب الحناجر راورسېدل زړونه مرای ته د خفګان ته اشاره ده چې تاسو څه خپوئ وتظنون بالله الظنون تاسو ګمانونه کول د الله تعالی باره کې قسمه قسم ګمانونه دا هغه وسوسې کله چې سخت راځي انسان باندې انسان باندې ډېری وسوسې دیږي چې وسوسه کیږي پد هبه کیږي غلبه شکست پکېږي او هغه موږ سره څومره گزاره وکړي موږ بس چرته چرته راړ شو دا ټول خبرې چې د بنس کې رواني نو وتظنون بالله الظنون دا د وسوسو خبره ده چې تاسو باندې کې وسوسې تیاری دي او وسوسه چې کله بڑا کې تیاری کې سخته کې د طبيعي شعر بدی الله تعالی انسان نه نيسي دا اکثر قول او رزنی علماء خلدار یو تظنون بالله الظنون د کې منافقین ته خطاب د منافقین تاسو ګمانونه سبل سبل شانتي کول الله مبارک د دوه احتمالونه ذکر کیشته که مسلمانان ته مخاطبین نو بیا د وسوسې مراد دي کافرانو ته مخاطبین دا غوي بدنیتونه ته مراد دي خراب عقیده ته مراد دي هنالک ابتلی المؤمنون دغه د امتحان وکړل شو د مؤمنانو خلکو وزلزلوا او دی وجد قولای شو زلزالا شدیدا په سخت جړه قول سره یعنی سخت پازاب کړی شو ویرول شو هیبت پر راغی سختی برالی هر قسم مشکلات
چې بس چا باندې راشي د زلزال ژغول ویل کېږي چې افراد کم دي دشمنان ډېر دي د مرګ خطر ده منافقین پکې لا ځان له قصې کوي وسایل نشته دی او کنستل خندق کنستل ګران دي هم یخني ده هم د دې سره ولګه ده د ټولې ګرانې قصې وي وإذ يقول المنافقون باغه وخت چې ویل منافقین خلکو والذین وحق کسانو په قلوبهم مرض بدلون کې بیماری د منافقت وا ما وعدنا الله ورسوله الا غرورا موږ سره دوکه نو کړي الله او د هغه رسول بغیر دوکې نه دوکې وعده را سره کړی مخکې موږ ویل چې کله سلمان فارسی رضی الله عنه په وینا باندې کله نبی رسول الله راغ غټه مات کو او نبی رسول الله د لوی حکومتونو د نیولو پیشنګوي وکړه دغه ټیم کې منافقینو د خبر راوغستلی چې حالت کې د رومو د کسرا او د پارس د پاتې خبرې کیږي او دلته کې د 15000 لخر ته ګور او د 3000 ملګرو ته ګور او د کمزوري ته ګور ول دا ټول دوکې دي دا ول حقیقت نه دي وإذ قالت طائفة منهم وغه وخت چې ویل وډالي د دوینه یا اهل یثرب اذ یثرب والاو لا مقام لكم هیڅ ته اوسېدلو ځای نشته تاسو د پاره په دې ځای کې فرجعوا واپس زي منافقین به کرالو ښکارا باندې اعلان وکړ چې مدني والا په دې ځای کې مفات کوي دا اوسېدو ځای نه لري تاسو لګي کمزور یې دا خلک پاک وجنی یو د نام نه پریدي و دغه کورون تلاړ شي راځي خالق د کافرانو لپاره پټ کار کاوه چې کافران غالب شي او د شکست خوري هغه د لپاره پټ حرکتونه چې ګم دي هغه کم چې د افغاني ویل کېږي د جنگ مستقلی حصي هغه خورولې ويستأذنوا او اجازه غوښتو طريق منهم يدار د دوینه النبي د نبی عليه السلام یقولون ویلې چې ان بيوتنا عورت زمن کورونه خالدي نارینه پکې نشته وما هي بعورت او دا نو خالی یعنی نارینه خالی نو ان يريدون الا فرارا دوی بل اراده نه لرله بغیر د تختیدلو نه تیخت اراده کوله د سینه وجه کورونه کې رښتیا سوګ نو دوی نبی عليه السلام ته ویل کورونه کې نارینه نشته دي دیوالونه مسه غونډه کې دي اسنه غلا واوډي غلا وکي نو موږ کورونه کې نو چې د موقع نسو پیدا پورته نه کې غلا وانه وړي خو دوی اثر کې د دخلي الفاظ او حقیقت کې د سینه وجه کې نصیب ورکې و اثر کې د تیخت لارې لټوله دی د مسلمانانو سره حقيقي خیرخوا خو نو دي خاصه دي د پار راغلي کې پاتې شو موږ ملګریو کشیکا شو به تختو دي عدل د کافرانو ته دا سیوا او د اجهاد درن امتحاني نو بده وجه باندې تیخت لارې شروع کړل او ټول مل همدغه شان د چې کله مسلمانانو سخت راضي منافقین بیلی او چې کله راته بس هغه بیا راضي موږ تاسو ملګری